الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة رواه أحمد ومسلم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم درود الشريف اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم زما عزت مندو اللہ قرآن کی فرمائی چتا سمنس قائم ہوئی دا منز پشریت کے ددی ډیر لوی فضیلت فضیلت د دین معلومیږي چې دا کلمې نه پس دا الله په احکاماتو کې ټول نړمبه حکم دا پورې د منځ او دویم د آخرت په نسبت سره چې ټول ناول حساب کتاب کیږي دا به د منځ کې نو دنیا کې د الله په حکمونو کې د کلمې نه پس اول حکم د سره د مانځه او په آخرت کې به ټول نه اول حساب د سکیږي د منځ نو دینه پاتې لګي چې د منځ د دې ډېر لوی حیثیت ته او ډېر لوی شان دی د ایمان او شان به ولې نه وي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة چې د سړی د مسلمانې دو نشانی څه شي دا د منځ دی شکل او صورت نه کسړې وګوري مسلمانوں دغه فوزا غوګنا او سترګي انسان وي او کافرم کسړې وګوري چې خاص لکه د سکانو بشانه پټګي نی والے نو کاغیم دغه شکل او صورت هر یو شی برابر وي نو پته ظاهرا نه لګي لیکن کله چې مانځه مسلمان مونږ کوي نو پته لګي چې دا مسلمان دی
او د الله حبیب صلی الله علیه وسلم صفا فرمایلی چې بنده او کفر یو ځکون کې سجدا څه شی دی دا صرف منځ او بل ځکه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي بین الرجل وبین الشرك والكفر ترک الصلاة. پیغمبر علیہ السلام فرمایي د ایمان او کفر په منځ کې د منځ پر خودلو صرف فرق دی کې به د علماء مختلف اقوال دي. بعض علماء په نس عقیده فرمایي چې کم سړی قصدن منځ پرېږدي قصدن منځ پرېږدي دا مرتد شو کافر شو او 3 ورځې دي د ټیم ورکه بس نور قتل کوي ختم مړی کوي. امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله فرمایي چې دې په جیل کې بند کې تر سو پرې په منځ باندې د پابندي شروع کړي نه توبه نه ویستي په جیل کې دې کتوبه نو واسي نو په دې جیل کې دې مرشي دا منځ پرې خودل سمامل خبره خونه ده معمولی سر باندې زمون درد راشي نو بیا مونږ تاسو مونږ ته توجه نه او تمره پته چاته نشته چې دا مونږ څومره یو لوی شان والا عمل. تاسو ته ابتدا کې دا خبره وکړه چې په دنیا کې دا کلمې نه پس د الله اول حکم څه شی دی مونږ او په آخرت کې د ټول ناول به د سې حساب کې نماز نو دنیا کې اول دی او په آخرت کې اول دی نو دینه د دې شان پته لګي او رسول الله صلی الله علیه وسلم صفا فرمایلی دی چې د انسان د کفر او د مسلمانې فرق په څه باندې معلومي دا په مون سره معلومي. بل حدیث کې راځي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي حضرت عباده رضی الله عنه فرمایي چې ما ته خپل حبیب صلی الله علیه وسلم او نصیحتونه او صوانی خلیلی رسول الله صلی الله علیه وسلم بسبع خصال ای او نصیحتونه ماتو. اول نصیحت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشركوا بالله شيئا اذا الله سره شریک څوک ما جوړاوا وان قطعتم او حرقتم کته ټوکړي ټوکړي کړي شي او سوځولې شي د الله سره شریک څوک ما جوړاوا او صلیبتم یا تا په صلی باندې څوک لټکاو کی درته پړې اچي او مړکې دي پانسی درکې نو د الله سره شریک ما جوړاوا. ا دویم نصیحت رسول الله صلی الله علیه وسلم کو دنن د بیان موضوع مطابق دغه ټکه ولا تتركوا الصلاه متعمدين منز مپرک دا متعمدین پقصر منز مپریدا فمن ترکها متعمدا ایورا چی سوک پقصر منز پریک دی فقد خرج من الملت ایدی دا مذہبنا او دا ملت دا پریخودو اوزی دے سشو دا ملتنا دے اوتو مطلب د اسلام نه اوت د الله حبیب صلی الله علیه وسلم فرمایلی ابن نصیحت را تداو کو ولا ترکبوا المعصیه فانها سخط الله اے معصیت گناہ مکوا اے په گناہ سرا د الله سرا ولا تشربوا الخمر ابن نصیحت را تداو کو چیو شراب مسکا فإنها رأس الخطوایا كلها یقینا دا شراب د ټولو گناهونو خطاګانو جرړه دا ټولو گناهونو او د خطاګانو جرړه دا. بل ځکه نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من فاتته الصلاة اے چاچیو منس پر خودو
فکأنما وتر اهله وماله ادا سے شو لکه د ټول کور مال او اولاد دا ټول لوټ کړي شو دا ټول لوټ کړي شو تاسو معمولی خبره یو کس تک ویلې شي چې ورشه ستا په کور باندې چا چاپا چولې دا ماشومان هم درته مړه کو د ټول کور سونه او چاندیم درنه یوړه ستا پزره بستيري نو د الله حبيب صلی الله علیه وسلم فرمایي یو منځ دې قضا کو قصدن پرې دې دومره نقصان دیو کو لکه ستا په کور باندې چا چاپا واچولا بچیم درته مړه کو ستا ټول مال دولت هر څه لوټ په دغه نقصان باندې سړی زړه څومره پریشان کیږي دا یو منځ پر خودلو سره دومره لوی نقصان نو خپل سوچ کو استا خو خدای منځ پرې دی یا نه پرې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من جمع بین الصلاتین من غیر عذر فقد اتى بابا من ابواب الكبائر اچا چې دوه منځونه جمع کړو په یو ټیم کې بغیر د عذر نه فقد اتى بابا من ابواب الكبائر په تحقیق سره دراغو د لوی ګناهونو یو دروازې ته د لوی ګناهونو یو دروازې ته دراغو او لوی ګناهونه څه شي دي چا قتل کو د لوی ګناه زنا چا نو شو د لوی ګناه او منځ پر خودلم د کشان دي څه شي دا یو سړی کا شراب اوس کې نو په معاشره کې بد غړو کني غړو چیرې دا ورکه شراب خور دی یا زناو کې نو موږ سوې دا ورکه دا زناکار دی مردار دی پلیت دی کو د باندې ادبار مکوي چرته سبا زمو خور لور ته غل نشي هر سړی باندې بدلږي کنه نو منځ پر خودل د کشان تلوي ګناه ده پکار دي چې دام در باندې بدلي په کم کور کې ستا بچي یا ستا لور یا ستا انګور یا ستا مشر کشر څوک بلمازه پیدا شي نو دا ټول کور برکت ته تباش ټول کور برکت ته تباش د دې کور وکړه نه اورو کې برکت پیدا شي نه پچینو کې نه په غوړو کې او د دې سالم برکت به الله ختم نو کور کې چې بلمازه سړی وي نو څه شي وي دا بیا تبعی ترس دی وجنا علی سے فرمای چې په یو څو شیزونو کې تاسو تاخير مکوي یو چې کله د منځ وخت راشي نو دا مو چې اوس کو مسنکم بس په ټیم سره منځله ځان رسوي دوی مې کله جنازه تیار شي نو فورن څه کوي دا جنازه دا مړې دا قبر ته رسوي ځکه کنه نیک بخت وي نو الله ورته ډېر نعمتونه او رحمتونه ورته قبر کې وړولي او که بدبخت وي نو بس دا الله زابونو ته بس شیش ورمخامخ ش الله دې مساد دریم دا فرمای چې کما بے نکاح زنانوي نکاح نوي شوي د دې کله د جوړ خاون پیدا شي نو ذریعہ سکوي د دې نکاح کوي زمونږ د معاشره کې خلکو نکاحګانې ګرانې کې نو زنا وسکی بیډيري نو ګوره تاسو به حالات وینئ کله یو ځکه ماشومه چا داسې کله بل ځکه حالات دا وجه دغه دا چې نکاحګانې نکي د صحابه و ډېر عجیب دور لور خور به چې پیغله شو په جماعت کې به ودرېدو چې زما لور خور پیغله شوی دا سو کې پنیکا علی نو په صف کې به بل کس پاسې او بس نکاح به وش د یو کس په دو درې سلور بیبیانې دا انس رضی الله عنه سلور بیبیانې او شل وینځي او 125 بچي الله ورکړي صحابو کې دا شینو زم د معاشره سره زموږ د معاشره کې هو الله دې خیرو کې اول خو دویم واده خو سکه چې خزي ته پته ولګي چې چرته دا دویم واده ترتیب جوړيږي بس په خزه قیامت راخته شي خاون سره جنگ جګړه بدمعشي کور ورته ورانه بچیم ورته ګډوډ دا سیده کنه د رښتیا الله دې رحمت
نو مونږ دا ډېر لوی او قیمتي فریضه ده. بعضی خلک په کاروبار کې مصروف وي، د دې د وجه نه څوک مونږ نشي کولای. څوک په بادشاہت کې مصروف وي، د دې د وجه نه مونږ نشي کولای. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای، عبد الله بن عمر رضی الله روایت ته چې نبی صلی الله علیه وسلم یو ځل ذکر وکړو، فقال من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامه. الله حبیب صلی الله علیه وسلم فرمایل چې کم خلق د مونږ حفاظت کوي نو دا مونږ بده د پر د قیامت پورز نور رڼاوي او د حساب په وخت کې به ورته حجت دلیل وي او د نجات یو ذریعہ وي، د خلاصي یو ذریعہ وي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة. ای څوک چې د مانځو حفاظت نه کوي د قیامت پر ورځ بدی سره د حساب کتاب د پاره نه دلیل وی نه حجت نه د نجات ذریعہ وی. دې سر نجات ذریعہ نبی څوک بالمازوی مون نه کوي. وكان يوم القيامة مع فرعون وهامان وأبي بن خلف. اے دا الله نبی صلی الله علیه وسلم فرماید بالماز سړی حشر به د قیامت پورز د چا سره وي؟ د فرعون او د هامان او د ابی ابن خلف سره. دې کې علماء ډېر عجیب تفسیر ذکر کړي. ا تفسیر دا دی کيو بادشاہ دا وای چې ز بادشاہ او د منځ حفاظت نه وی کړي نو الله به دغه بادشاہ د چا سره په حشر کې شریک د فرعون سره. او حامان خو تاسو پیژنې د فرعون څه شی وزیرو. نو دغه یو کس وزیر وی یا د وزارت پشان کرسي باندې ناس وی او د بلمازوي نو الله به د حامان سره حشر. او ابی ابن خلف دا د مکی تاجرانو کې او کسو کاروباری وی تاجر وی نو د دې حشر بچا سره وي. بس مالدارو کې دغه د درې طبقه چلیږي نو یا به تاجر وی یا به وزیر وی یا د وزیر برابر وسو هدوی او یا بادشاہ. نو الله ورتا د حبیب صلی الله علیه وسلم په جبه مبارک ورتا درې وړه پټلې ذکر چې څوک بلمازوي بادشاہ وي نو د فرعون په پټلې وراو او که څوک وزیر وي او د وزیر په شان په کرسي ناس وي نو دی به د حامان په پټلې وراو. حامان سره به حشر په کم جهنم کې چې فرعون پروت وي نو دغه بلمازه بادشاہ د به فرعون سره په جهنم کې پروت. کم وزیر یا د وزیر برابر کرسي باندې بلمازه ناس نو د حشر به چې کم ځکه د حامان حشر وي هغه ځکه با د دې بلمازه وزیر او د پشان چې کومه کرسي باندې دی ناشته دغه حشر به دی. او دغه شانت تجارت والا کاروباري وي دکاندار وي نو د حشر بچا سره وي د ابی ابن خلف سره. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کم خلق د منځ حفاظت نه کوي منځ کې سستی کوي هغه ته پنځل لستریکو سره عذاب ملاوي. پنځه د په دنیا کې او درې الله رب العزت به مرګ په وخت کې ورکړي او درې قسم عذابونه به الله رب العزت په قبر کې او درې قسم عذابونه به الله رب العزت چې کله د قبر نه اوزي په دقه ټیم کې با الله عذابونه ورکړي. اې د دنیا پنځه داري ټول ناول به الله رب العزت د انسان نه په دنیا کې د رزق برکت او د ژوند برکت ختم. په خلو ویلو باندې دا خبره ډیره اسانه ده د ژوند نه برکت ختمېدل. یو سړی ته کنځلیو کې اخیری درته وکي چې پروردگار استا کلس لک روپے علي خدای پاک دا ته یو روپے وګرځي دای در سره خوب کبد نماز دیګر به پینو وی چې کم سړی بیلمازوي نو اول عذاب به څه شي د رزق د ژوند برکت به الله تعالی ختم.
دویم دا چې د نیکانو خلقو په مخ کې ورنا الله یخي د بلما ز سړی نه ودارنا الله ختمه بلما سړی په مخ کې ودارنا نه دریم دا چاغه نور سمره صدقې کوي خیراتونه کوي او سمره نیک عملونه کوي په دې یو عمل به الله ورته ثواب نه ورکړي دا بالمزیدونه خطرناک شي سلورم دا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د دعاګانې به الله یوم نه قبلې دعاګانې کوي لګیا دي پنځم دا چې د خپل دعاګانې خوسکه چې نیکان خلق ورته کومه دعاګانې کوي اے دا بزرگان پاسه کې تهجد پټیم کې یا الله پلان کې او بخي او پلان کې او بخي دعا کوي کنه کوي یا په اجتماع چرتوي دا غینم دعاګانې غوړي الله څاکم بالمازدی ته نه هدایت او دی باندې بالکل اثر کوي نه دا ولي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کوم سړی بالمازوي د بالماستو په وجبان دي د نیکانو خلقو په دعاګانو کې ويم څه حق پاتې نشي او د مرګ په وخت کې درې عذابونه دادي اول دا چې الله به ورته مرګ داسې راولي چې ذلیل بمري ذلیل ذلت باندې بوي دویم دا چې اوګه بمري او دریم دا چې په سخت تند کې ورلا مرګ راځي یک سمندر هم اوس کې د تندبا الله نه مات ځن کدن بدون سخت د بیلماز سړي الله دې موسی او په قبر کې درې عذابونه دادي چاول په قبر په د باندې دونه تنگړې شي چې پخته به یو بلکې دنوس دویم په قبر کې به ورتا اور بلکړې شي او دریم په قبر کې به یو مار په داسې شکل مقرر کړي شي چې دغه مار سترګې به د اور وي او نکونه به د اوسپنې وي او دومره اوږده به وي که پوره یو ورځ مزل وکړي شي نو اله به اخره پورې ورسي دا سه ماران با الله رب العزت په د باندې مقرر کوي یو روایت کې راځي چې د جهنم داسې ماران دي چې سړی ته یو ټک ورکیو لړم یو ټک ورکی نو داغي په جبان دی بعد دغه جهنمی سلويخ کال بچغي وي تنبيه الغافلين کې دا حدیث شته سلويخ کال رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د دې مار आवाज به د بجلی د غړس پشان وي کله باران موسم وي تاسو غره وره سړی یریږي د سخت پکې د کشان د دې مار आवाज هغه به دا وایي چې زما رب ز پتا باندې مقرر کړی يم چې د سحر مونږ ضایع کولو په وجه باندې باندې تنور خطو پورې دی وهم او د ماسپخیم مونږ ضایع کولو په وجه تر مازدیګر پورې باندې وهم او د مازدیګر مونږ ضایع کولو په وجه باندې تنور پرې وته پورې وهم او د ماخام منس په وجه د ماسختنه پورې او د ماسختن منس په وجه تر سحر پورې بده وهم دا ټکونه به ورکړي الله دې موسی اکل چې یو واره د غمار د ټکور کې د بیلماز سړی ته داغي د درد او د تکلیف د وجه نه با دغه انسان او یا الله سپزمکه کې دن او یا الله دغه شانتي به در قیامت راتګه پورې دته عذاب ورکول کی او د قبر نشکل دی او زینو درې عذابونه دادي یو به الله ور سره حساب ډیر په سختۍ کې په سختۍ ور سره الله حساب کتاب دویم به الله جل جلاله ته غوسوي سخت غوسوي الله او دریم به الله ورته حکم کوي چې ورشه دوزخ ته داخل دن نشه دوزخ او یو پنځل لسم علماء دا ذکر کړي دي په روایت کې راځي چې دا غو په مخ باندې به یو درې کرخه لیکل شي اوله کرخه اے دا الله حق ځای کون کیا اسی یو مثال در کوم تاسو یو حکومت یو سړی رونی او ورته پوسټر په دملا پوری اوتړي او خو چد داسې او لیبل په لګیدلې وي چې دا سړی زناکار دی یا دا سړی غل دی دا سړی غل دی یا زناکار دی سم خیال دی دا لیبل څومره بس په پیدا انسان او دا قیامت په ورځ با
دغه کرخه پلی کلی شی وي د بالمازه سړی په بدن باندې پتندي باندې ودا کرخه لیکلی شی چې د الله حق ځای کوونکیا دویمه کرخه اې د الله تعالی په غوسه سره مخصوصه او درېمه کرخه اے په دنیا کې دې څنګه د الله حق ضایع کړو نن ته د الله د رحمت نه امید ای الله دا ډېر خطرناک خبره د الله رحمت نه امید دا بچا ته لیکل کېږي دا بالمازان نو زما عزت پند بالمازی ډېر خطرناک شی ستا ژوند هر سړی دا غواړي کنه غواړي چې زما ژوند د برکتونو ډک شي غواړي کنه غواړي ټول غواړي کنه نو بالمازی پرې هر سړی بس تاسو نه دا غواړي چې زما د خپل کور شي خپل گاډي شي خپل بنگله دی میوي نو هغه دي سو کې بالمازی دی پرې ان شاء الله الله بدا ټول هر سوال کڅوک دا غواړي چې زما په مال دولت کې دی برکت پیدا شي ژوند کې مې دی برکت پیدا شي نو سړي پرېږدي بالمازی دی پرېږدي دکان کې به الله برکتونه پیدا کړي په ډیپټي کې به الله برکتونه پیدا کړي په چې سپرې دی بالمازی پرېږدي سحر اکثر بتا سګورای ډیر خلک داسي دي سحر مونږ ټیم کې با ټول اودې په دې غټو شپو کې بچ کم دي ساړې بس اود پروت وي او سحر مونږ بنا کوي کته پوښتنه کاله کولې نا وخت شو یره جیو دو مونږ یره جیو الله نشم کولې سار ولې نشي کولې یره بس نشم کولې نو ظالم ته بسنګ مونږ کې چې تا ځان ته ډشي خیر یا در سره دا موبایل دی دا غټ تپانه دا در سره او ټول شپه دی میکونه په دې وګونو کې ورکړې وي د شپې 2-3 بجو پورې ته لګي مردار غانې په ووري مردار فلمونه په ګوري نو ته بس سحر سرنګ مونږ لا پاسه او دا یاد ساتي کم سړی چې د شپې غانې بجانې ووري او د عادت کې ګوري سحر مستبه توفیق ورته نه ملایوي د سحر بلکې د ماسختن مونږ کله وشي علماء لیکلي تاسو کې د علماء چې ماسختن مونږ وشي د دین پس دا خبره غب شپ کول سړي دام ګوري مکروه دام مکروه نو دی وجنه دا سو خبره مې ته ذکر کې الله رب العزت دې تاسو ټول د بالمازین اوساتي الله رب العزت دې تاسو ټول نیکان کې آینده جمعه ان شاء الله د مونږ د بالمازه په باره کې نورم خبره کوي ان شاء الله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين يا الله زموږ واړو لوی ټول ګناهونه معاف کړي موږ باندې خپل رحم او کرم وکړي یا الله د بالمازه د نحوست نظم حفاظت نصیب کړي یا الله دې ناس مرګري چا شری حاجات د خپل غیب خزانه پوره کړي یا الله کاروبارونو کې برکتونه پیدا کړي اولاد هم نیک عمل صالح کړي پروردگار عالم په دنیا کې مچاته محتاج مکي د دنیا او د آخرت څومره خوشاله دي ټول نصیب کړي د دنیا او د آخرت څومره پریشانی دي ټول حفاظت نصیب کړي پروردگار عالم بغض او کینه په زړونو کې ختم کړي چې چار سره بغض وي یا الله د چار سره حسد وي یا الله تعالی ته نیک هدایت وکړي کنه هدایت په قسمت کې نه وي یا الله زموږ د شر نه حفاظت وکړي ټول مسلمانانو په خپل منځ کې اتفاق او اتحاد نصیب کړي یا الله د کافرانو اصلحې د دې په خپل منځ کې په یو بل باندې استعمال کړي مسلمان ملکونه ټول دینه محفوظ کړي خدای پاک په آخر وخت کې متدا کلمه په جبه او په زړه سره نصیب کی لا اله الا الله محمد رسول الله سنت